بسم الله الرحمن الرحيم. دا زنانا چرته د چا د کپړو نه متاثر نشي، د چا د پیشن نه متاثر نشي. دا سینا چې نور زنانه سي کی دیومړه بهترین کپړې اغوستري او تنګي کپړې اغوستري چې کور تلاړم نو زبم ځان لدا سه جوړو نه. الله رب العالمین په موږ او تاسو رحم کړی دی چې روزه کې ټوله روزه کې تاسو د الله کلام تکې نولې او د الله کلام واورېدلې. نوس چې په اخر ورځ باندې تاسو خپل کورونو ته ځئ نو چې تاسو خپل جولۍ د خیرونو ډکې وېسئ او الله دې داسې کړي. نو ټولې زنانا په دین مینې دي او د دین سره انتهایی مینه او محبت دی، ځکه خو راځي او د الله کلام اوري. په بعضې نیم پکې داسې راشي چې هغوی د خیر نه بې خیري جوړوي، شور او غوغا جوړه کی. نو بیا هغه غریبانانی او ساده زنانه چې د دین د زده کولو او د قرآن د زده کولو دپاره یې بیا په اسټکې پوه نشي. نو کم ماشومان چې شور کوي یا زنانه شور کوي نو هغوی دې لږ شان تحمل نه کار واخلي او شور دې ختم کړي. آیات کریمه چې ما ولستو الله رب العالمین فرمایي چې انسان د خولې نه کومه خبره وباسي نو د دې خبرې د دې انسان سره یو فرشتي مقرر دي، دا خبرې د ځان سره لیکي. دا ګوره اسې فضول خبرې داسې نه ځي. زما محترمو د خولې نه چې کومې خبرې راوځي په ژبه چې کوم الفاظ ویلی کېږي دا الفاظ اثر لري. څنګه اثر لري؟ د خولې نه الفاظ راوستل، د ژبې نه الفاظ راوستل. ډېر کرته مونږ او تاسو وایو چې دا خو مړه سي یو خبره د خولې نه مې وکړه. زما محترمو کله چې د خولې نه الفاظ راوځي د ژبې نه څه الفاظ ادا شي نو انسان ته پته نه لګي اکثر د ډېر لرې تللی، یا خدای د جنت اعلی درجو ته رسېدلی او یا د جهنم کندې ته رسېدلی. او د دې لپاره به زه تاسو ته یو دوه درې مثالونه ووایم. د زنانو پروګرام دی او ختم دی نو زنانو متعلق خبره کوو. مولانا صاحب ډېر تفصیلي خبره وکړه، نارینه حضرات هم په دې باندې ماشاءالله په روزانه پوه شوي. زما محترمو یو انسان دی ټول عمر په کفر او شرک تیری. کله چې دا انسان یو څوک ورله دعوت ورکي او د کلمه ووایي نو دی دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې الفاظو کې په ده باندې څه ورزش نشته، په ده باندې کشۍ وهل نشته، منډې ترړې وهل نشته، نور غرونو ته ختل پې نشته، نور تکالیف برداشت کول نشته. خو صرف د دې خولې نه په ژبه د الفاظ ادا شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې سره لاول د شیطان بنده او اوس د رحمان بنده جوړ شو. اول د شیطان دوست او اوس د رحمان دوست وګرځېدو. لاول د الله تعالی دشمن او اوس د الله تعالی محبوب وګرځېدو. او دا کلمه چې د کله اووي نو هغه ټول شرک ورته الله تعالی معاف کوي او د په اسلام کې داخليږي. اوس د دې لپاره د سکړې د صرف په دې خوله باندې الفاظ ویلي دي. داسې یو زنانه ده د سورة النور کې الله رب العالمین فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. نارینو ته ووایه نظرونه ښکته ساتي. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. او زنانو ته هم ووایه چې خپل نظرونه د ښکته ساتي. اوس دا زنانه او نارینه یو بل ته د دیو کتل حرام دي، یو بل سره لاسونه میلاوال حرام دي، یو بل سره خبرې کول دا حرام او ناجایز دي. بیا چې کله یو عالم مینځ کې کېنولی شي او هغه دا خبره وکړي چې دا پلانکی یا د پلانکي دا لور تا چې دا یې نوم دی په نکاح شرعي سره تا د خپل زوی پلانکي دپاره قبوله کړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده. اوس په دې کې هم څه کشۍ وهل نه و
په دې کې څه ورزش نه وو، په دې کې غرونو ته ختل نه وو، تکالیف برداشت کول نه وو، خو صرف د خولې الفاظو زما محترمو چې په دې سره د انسان دپاره هغه مکمل حرمت چې څه شو حلاله شو، هغه زنانه هغه حرمت ختم شو. بیا دا زنانه چې د ده په شان د یو جسم دیو دواړه ګرځېدلې دي، د یو بل نه د دیو ستر او پرده نشته، د دې دواړو زنانو د نارینه د یو بل سره داسې یو تعلق جوړ شوی دی چې د زړونو حالات یو بل ته وایي، د زړه خبرې یو بل ته کوي، او دغه رنګې د یو بل په غم او په خفګان باندې چې یو خپي نو بل هم خفه کېږي او پریشانیانې، او ټول عمر دیو یو صحیح د دیو یو بل سره خبرې کول ثواب دی، یو بل سره لاس میلا وهل ثواب دی، یو بل سره نږدې کېناستل ثواب دی. اچانک څه مسله راشي او سړی ووایي چې دا ښځې ته ووایي ته په ما طلاق یې، دې طلاقو کې هم داسې تکالیف نه دي برداشت کړي، خو صرف د خولې الفاظ دي چې د دې خولې نه وتلي دي او په دې سره دا بیا مکمل حرام وګرځېدو. اوس هغه زنانه چې په شان د یو جسم اوس دوه جسمونه وګرځېدو، اوس هغه زنانه چې لاول د ده دپاره د هغې سره خبرې کول ناسته پاسته دا هر څه حلال اوس هغه حرام وګرځېدو. نو ډېر کله ته یو انسان په خپله ژبه داسې الفاظ ادا کړي چې په هغې سره ده ډېر لرې تللی. نو زما خویندو ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې خپلې ژبې د دې حفاظت دا ضروري دی، او د ژبې حفاظت دا په هر نارینه او زنانه باندې لازمي دی. لکه علما وایي جرمه صغیر و جرمه کبیر، جسم یې وړوکی دی او جرم یې ډېر زیات غټ دی، دا د دې ژبې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل خپله ژبه نیولې ده او راکاږي، یو صحابي ورته وایي مه یا ابا بکر داسې کې مه کوه، وایي د دې ژبې د لاسه ډېر خلک جهنم ته ځي او ډېر جنت ته ځي. څومره فسادات چې په دنیا کې راځي معاشره کې، نو دا د ژبې د لاسه راځي. که چېرې ژبه کنټرول شي نو بیا ټوله معاشره برابریږي. زما محترمو چې کومې زنانه دا خبره اوري او توجه سره ورته غوږ ایښودلی، الله دې د دوی په دل او دماغ کې دا خبره کېږي. یو کس دی زنانه ده، یو عالم لتلی ده، عالم څخه عامل لتلی ده، او ورته وایي ماله یو تعویض وکړه ځکه چې خاوند سره مې نالګي ده، خاوند زما سره نالګي ده، خو چې خبره کوم نو یو جنګ ده او شر او فساد دی. نو هغه ورته وایي تعویض یې وله ورکړی دی، وایي دا په خوله کې نیسه چې څه ټایم جنګ کېږي او په غاښونو کې زور وله ورکوه بیا به څه. نو دغې زنانه چې تعویض کور ته راوړی دی نو په ژبه خوله کې نیسي، جوخت نیسي په دې غاښونو کې چې کله جنګ وي، خاوند کنسل کوي، ردې بدې وایي، خامخا کور کې حالات راځي. نو یو څو پیرې چې داسې وشوه نو د ده خو خوله بنده یې مکمل د غاښونو، نو جنګ ختم شو. مولي صاحب پسې بیا لاړه، الله دې خوشحاله کړه د لانجې نه دې دمه کړم. هغه تعویض کې فقیر ته لیکلي وو، وی که ستا سره ستا خاوند جنګ کوي نو زما پسې او که نه کوي زما پسې. او بیا یې ورته ووایي چې د دې جنګ اسباب سبب څه شی و، هغه دا و چې ستا دا ژبه چلېده. وایي سړی چې دی د ده لاس چلیږي او د زنانه ژبه چلیږي، او د زنانه دا ژبه چې ده دا یو داسې تلوار دی، داسې تیره چې دا یې چیرې نه پسېږي. نو که چیرې زنانو خپلې ژبې کنټرول کړي نو کورونو کې به شر او فساد بیا نه راځي، خاوندانو سره به نالګیانې نه وي، بیا به شر او فساد نه وي، بیا به خفګان او جنګ جګړې او ردې بدې او کنزل نه وي، خاص کر بیا په دې روژه کې. نو خاوند خو هغه بهر کې ټوله ورځ کارونه وکړي، کور ته چې هغه کله راشي نو کور کې زنانه د یو بلا په شان ته ناست دی، او چې کله هغه راشي نو هغه ته هم نقصان داره چې هغه نه سلام کوي، نه د مینې محبت خبرې کوي. نو بیا چې هغه کله خبره وکړي د غصې نو د مخې نه ورته دا شروع شي. نو دا ژبه دا په کنټرول کې راوستل پکار دي، او کله چې ژبه په کنټرول کې وي نو زما خویندو بیا به بالکل په کور کې جنګ نه وي، بیا به بالکل حالات برابري. لکه موجوده وخت کې زمونږ شیخ و شیوخ د شیخان و استاذ حضرت مولانا او زمونږ قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم العالیه، هغې اوس انټرویو ورکړی وه مشرق ټي وي والا له، نو په هغې کې دا خبره وکړه چې کله ما واده کړی دی نو اوسه پورې چېرته زمونږ په کور کې ترخه خبره نه ده راغلې، او دا خبره یې پکې هم وکړه چې زما کور والا چېرته د پلار په کور کې یوه شپه اوسه پورې نه ده کړې د واده نه وروسته. چې کله به کور ته لاړه
گاون کې کور سبې خواله لاړم ماښام کې نو بس ماشومانو باغ خپل بیگ میک هر سره اغستی او کور ولا بم روانه شي وځي چې زو ولی دار قران کریم برکت ته چې په قران کریم باندې نظام پوها کړی زنانه د خپل خاون حق ادا کړی لري حق په جندل لري او خاون د زنانه حق په جندل لري نو په کور کې شر فساد نه پلار چې د خپل زوی حق په او پیجنې زوی د خپل پلار حق په پیجنې لور د مور حق په پیجنې مور د لور حق په پیجنې یا زوی د مور حق په پیجنې او مور د زوی حق په پیجنې او خواخ د انګور حق په پیجنې انګور د خواخ حق په پیجنې نو بیا به معاشره نه تبا کیږي معاشره به برابر وي داسې مولانا صاحب تاسو ته خبره وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر بیبیانی وي هیڅ چره نبی علیہ السلام هغه سره داسې شر فساد او دانه دراغلی ولې د نبی علیہ السلام تر مخه ترخه خبره کړې ده ولی پاغو کې دین وو نو چې دین کله راشي نو بیا انسان د ټولو شرونو نه په امني او دین چې راشي نو په دین کې تاسو لپاره د اولنې خبره ده چې ته خپل جبه دا کنټرول ساتي دا په قبضه کې ساتي او د دې لپاره لکه انګريزان وایي ډبل پروډکشن مطلب دا دی چې دا خلدا نو په دې باندې الله رب العالمین دوه قسمه پردې راوستلې پرې جبا یو د غاخونو چې 32 غاخونه د دې نه چاپیره کړې دي او یو دا شونډې نو لاول الله دې کې دې ته اشاره ده چې کله ته خبرې کې نو لاول شونډې کولاو کنه سوچ په وکا نو بیا غاخونه کولاو کنه بیا سوچ وکنه بیا هله جبا چلاوه خبرې کوه او نبی علیہ السلام روایت ته چې د دوه سيزونو ذمہواری مال راکې زب تاسو له جنت ذمہواری درکو یو په هغه کې دا جبرا او یو اندام محسوسه چې نبی علیہ السلام فرمایي د دې مال تاسو ضمانت راکې او دا هغه کې هم چې سوچ سره یو کې په دوه کپړو کې هغه پټه یو کمیس او یو پرتوک چې دا انسان دا بدن په دې کې محفوظ دی نو ته دا انسان دا به انتهایی خیال ساتي بے ځای ځای خپل ځان نه بربندای بے ځای ځای په فزول خبرې دانه کوي نو د ټولو نه اولنې خبره که یو سړی وای چې زه د هر قسم غلط کار نه قلار شم د چغلیانو نه قلار شم د غیبت نه قلار شم د زنا د قتل د هر قسم ګناه نه قلار شم نو دا غره لپاره یو علاج د چې د دروغ ختم کړي د دروغ پریږي بس او دا چې هر کار کوي نو دا به دا سوچ کوي چې لکه ما خو دروغ پریخي دي که اوس چېرته زه زنا او کمپنۍ کې زه راګیر شم نو خلک به چې تا زنا کړله زه به یم چې ما نه ده کړې حالانکې ما به کړي نو چې کړې مې ده نو په هغې به زه په خپله اقرار وکړم نو راګیر به یم او که یم چې نه مې ده کړې نو دروغ دي او دروغو نه خو ما توبه ویستې ده نو بیا به د تمامو ګناهونو نه قلار شي داسې هر یو څیز دی زنانه چې کله خپل نارینه ته एकदम خبره د مخې نه کوي نو میدان ګرمي جوړیږي او فساد پیدا کیږي او کله چې زنانه په سوچ او فکر سره او د موقع محل مطابق خبره کوي نو بیا شر او فساد نه جوړیږي نو خويندو په خدمت کې دا عرض دی چې تاسو د الله کلام د اول نه تر اخره واورېدو او نن په نور زنانه هم راغلي ناشتي وي او نارینه هم راغلي ناشتي چې د الله کلام تاسو واورېدو بیا دا بیانونه چې د دې سره زمونږ استادو زندگی بدل شي مونږ استادو خپل جيبه کنټرول کو مونږ استادو خپل اندامونه او لاسونه کنټرول کو ځکه نارینه چې کله په زنانه باندې گزار کوي نو علماء لیکلي دي چې دا دې سړی هار منودل دي ته بالکل بیلل ده د حاله گزار کوي د لاس چوتې شي بیلل دي الله تعالی قران کریم کې سورۃ النساء کې فرمایي اول کې فعظوهن نصيحت باورته کوي نو چې د په نصيحت باندې دا زنانه سم نه کړه نو پته ولګي چې د بیللې ده بالکل پرې اوس پرې پاسیو گزارونه وکړي دا بیللو نه رسته دا چل کیږي نو د دې وچنه اول ډایرک گزار هم نه پکار او زنانه له ډایرک خپل خاون له جواب ورکول هم نه پکار نو شر فساد بن راځي دې باره کې حاتم تایید آیو انسان نیک انسان تیر شوی دی یو نیک انسان تیر شوی دی دا زنانه هغه ته وګدو واقعه په مختصر الفاظو کې ان شاء الله بس بیا ختمو دا زنانه ورته وای د چل چې داخله کې راځي دغه ځای کې را گاډي ودرېږي او گاډي ته ولاړ دي داخله نو په هغه وخت کې هر شي چې راته د سورلې نو هغه ته اکثر لاړ شي دیو دغه ته پاتې شي یا انتظار کوي یخ دی نو د سیونه کو چې دغه ته یو مسافرخانه ورله جوړه کو انتظارګاه چې بدغه کې ناسي وي سیده جوړه کړه ته څو ګډه مختصر بیا یو سورہ ستیر شنو ورته دا کسان دغه
کینی چې لګي په ولورونو خبرې وي ډیره خدا نیکه زنانه خپل خاون همیشه خو طرف ته بیایي او چې بده زنانه نو هغه ورله همیشه لپاره ته دوره پیسې خرج کړې ته دا کې لکه دې کې به زه مختصر یو بل خبره وکم د عالمانو په محفل کې کېناستل او د نیکانو خلکو سره کېناستل دا د خیر نه او د علامین خالی نه د سین دریاب په غاړه باندې یو عالم لګیا دی درس کوي د خنثی مشکل سبق شروع دی خنثی مشکل چې یاره نه زنانه او نه نارینه یا یو انسان دسی چې هم زنانه او هم نارینه دا یو دریم قسمه مخلوق دی نو چاته دا غي پته نه دا سبق شروع دی چې غسل بوله سو کور کوي د سه باس روان دی یو کس ته میان نیول نو ستړی شو میان ونه نیولې شو راغل تکې ناست دغه خبره زده کړه چې او په انسانانو کې هم د یو انسان شته چې هغه هم نارینه او هم زنانه بیا لاړ یو غټ مه ونیو بیا لکه دا غدونه غټ مه دی دا بادشاہ لوړما نو هغه بس تحفه کې ورکم بادشاہ به خوشاله شي د چې ولکله دا تحفه ویوړه بادشاہ ته کې تحفه قبول کړه دلې زره شپې ورکړه نو زنانه ورته زر وای ته ونی دا خپل پیسې سي بربادې تا 1000 روپۍ ولې دل ورکړې دا زره شپې نو دې کې دا خبره دې ته کوله چې بعضي زنانه ګوره هغه د شونتوب کوي بوخل کوي نو مړه دا خو زمونږ زماره خبره سي مال بربادې او بعضي زنانه نیکانه هغه خپل خاون همیشه لپاره سیروزه کې وخت ولګوا پلانکیزه کې درس ته التلار شه مدرسې ته د ماشوم بوزا علیمان ناس د دیو سره کینا د نیکي په کار کې هله دا پیسې جمعات کې ولګوا خپل پیسې ورکړي نو هغه د بادشاہ ورته وسو کما وې ته ورته وایا چې دا تا کم مهر اورې کدا نارینه نو زنانه مه ولا پیدا کا او کدا زنانه نو نارینه ولا پیدا او کدا سينو جو پیسې ته واپس والا اجراغ نو ورته داوي نو هغه کس مهر اورې هغه ورته دا خو سم مشکل دی اوس دا ټکی د عالم نه زده کړل دا خو سم مشکل دی وې دا شی وې دا دریم قسمه مخلوق ته په انسانانو کې وې دا نه نارینه دی ونه زنانه ښه جزر اشرفي ولا نور بیا چې لږ مخ کې روان شو وې وګوره نو دته یو اشرفي ارتا وشو د بادشاہ تصویر وبي نو سره هغه اشرفي راوړل دی خو دونه وګ یو اشرفي پس مکنه نو ورته وای مړ ډیرږي چې لا ورته دا تاولې چې دا یو ټول پرې نه خو د دربار کې بادشاہ سلامت سره تصویر وبي چې د دې بیا د بیو نشو ولا نور بیا یو چې څوک د خزې منی بوشي په بخیلتوب کې نو 3000 به بیلی زما محترمو دې ختم تایید زنانه خپل خاوند ته دا خبره وکړه چې اوس په لګي بور کولی بیا چې وغیرہ ورورو دا چې تیر لای راوسته چې تور له خوراک ورکوړ نو د خوراک تنظیم هم شروع شو پدې کې یو سړی هغه راغی چې د خیر خوایي په جامه کې هغه به خیره بعض انسانان داسي وایي زه مستا خیر خوایم لکه شیطان آدم علی السلام ته ویل زه مستا خیر خوایم یوسف علی السلام ورونو هغه د یوسف علی السلام بارکه مون خدای د خیر خواهان یو نو هغه ورته وایي دا خو ته لګیا یو د خپل مال برباد ستاره خزه خپل ونی دا او دا خو ته پرې دغه کې اخته کړی دا پیسې به ټولې برباد شي نو بس خاون پسړه کې رااله چې دا خبره هو ټیک تا زر ولګي دا وسری په بو چې به ورکو خوراکي بر زنانه خپشو انتهایی خپشو پسړه کې چې الله موږ له مال نه کړو یو خیر روانو خیراتو او هغه بن شو د مخې رانیږي نه چې ولې دا جو زما په کومې سکیږي او دا چلې او زره خپل نور کوم او ته ولې دا پیسې نه ورکې نه جنگ نه کوي جبه نه چلی نیک زنانه را مقیله خبره پریدي پدې کې ورازي چې خاون ورته ولې خپناسته ویاره د سینې باغونو خپل پټی ته چرته لګ وتل غواړي ډېر ورځ شي لګ سپورټ شي ما نو که چرته د سلاړ شو نو خبي وېزه چې سو لاړل په باغ کې ګرځي را ګرځي دا ګولونه دی او قسمه قسم بوټي دی وداري یو کوهره خلک راځي او دا کوی نو بوري بوکه ورزه یو ډک راخیږي ډېری بوکې دا سره وخته دا زنانه ورته سېکي خاون په مخ راځي چې زو وې صبر کوا بیا وې چې زو وې صبر کوا په مخ ورته وې دا وې رانه زو لیک صبر کوا وې ته ته حیران نه ناشته وې زه دې کوی ته حیران نه ناشته چې دا خلک راځي او بوکه ولي او ډکه بوکه راخیږي یو هم ته شنه راخیږي نو خاون پورې وخندل ویلې ونی دا خو کوی دا چرته ختميږي او په خونه ختميږي خامخا به ډکه راخیږي وی ښا چې دا نه ختميږي الله تعالی زموږ په کور کې یو کوه د خیرات جاری کړو هغه څنګه ختميږي لکه زه دې ته حیران شوم
بس د خاون پزله کې هغه خبره ورننه وته چې ګوره او عزت قائل کړم په دې خبره موقیل خپل خبره ساتلو په موقع خبره وکړه بے ځای ځای به زنانه نه رانیږي نو بیا به په کور کې شر او فساد نه راځي چې د الله کلام د اول نه تر اخره پورې مونږه واورېدو او خويندې د لری لری نه براتلې او ناستې به وي نارینه به ورته ناسو کور کې زنانه هغه به اورېدو نو اوس پکار ده چې په دې کلام باندې مونږ عمل وکړو په دې کلام کې الله رب العالمین دا هم فرمایلی دي چې الرجال قوامون علی النساء او للرجال علیهن درجات د خاون په دې زنانو باندې حق دی نو چې خاون د بهر نه راشي او هغه د خبره قار کوي نو زنانه به بالکل خاموشي اختیاروي او چې دا د مخینه نیږي نو شر فساد به جوړیږي نو د دې کلام سره زموږ اصلاح کیږي دا بهترین درس دلته کې کیږي نو ان شاء الله چې مولانا صاحب خبر وکړه آینده کال به همي او دا سه ور دین خدمت رواني په دې ځای کې مدرسه د زنانو مدرسه را الله دې دا کامیاب کړي الله دې دا په مخ کې وړاندې بوسي او ان شاء الله تعالی چې د دین د خدمت پر رواني نارینه او زنانه به دې مرسته کوي او موږ ورله دعاګانې غواړو الله تعالی دې موږ ته